السلام علیکم. پرون راسي په میډیا یو خبر چلیږي چې انګلند والا افغانانو لا پناه ورکوي او خپل ملک ته راغواړي او د هغې نه پس بیا یو غوغا جوړ شوه، هر سړی په منډه شو، هر سړي امید پیدا شو ګنې زما به هم پکې چانس راشي. ما وی چې درته دا تفصیل ووایم چې دا د چا دپاره دی او خیال کوئ د افغانان رونه د چا په فراډ کې را نه شي، څوک دنه پیسې وانلي چې ستا نوم به پکې شامل کړو. دا ډیټا د هغوی سره مخکې نه ده. دا هغه خلک بوځي چې کم د انګلند د فوج سره یا د انګلند په ادارو کې په افغانستان کې په دغه دوران کې کار کړی دی د طالبانو نه مخکې. نو هغه خلک چې چا په ان جی اوز کې کار کړي، چا د انګلند په ادارو کې کار کړي، چا د انګلند د فوج سره ترجمانان پاتې شوي دي، دغه 2000 کسان دي او د هغې خاندانونه دي، صرف هغه بوځي. نو هر سړی په منډه مه ورځئ، د دې ټوله ډیټا د هغوی سره ده او هغوی هغه کسان رابلي چې بیا دلته پاکستان کې او له اوسه پورې نه وبوتلې او د هغوی ویزې ایکسپایر شوې. نو په پارلیمنت کې په انګلند کې بحث پیو شو او هغوی وی چې دلته کې کم پاکستان کې ډیره دي افغانان او د هغوی ویزې ایکسپایر شوي دي او دا زموږ ذمواري ده چې دا به موږ لندن ته راغواړو، د هغوی د ویزو فیسونه هم جمع کې او دوی له چارټر جازونه وکړي. نو حکومت پاکستان ته ویلي چې د 10 جازو موږ له سهولت راکړي چې موږ پکې دغه خپل ټول کسان چې زموږ سره مدد کړي، زموږ سره مرسته کړي، زموږ په ادارو کې کار کړي، هغه کسان بوځي. تاسو ته پته ده چې دې نه مخکې کینیډا هم هغه کسان بوتلي چې کم د کینیډا په ادارو کې افغانستان کې کار کړی او کم چې په امریکې ادارو سره کار کړی هغوی امریکې والم خپل کسان بوتلي. نو نور کسان، نور دوستان، نور رونه د افغانستان چې دي هغوی احتیاط کوئ، څوک دنه د دې په لالچ کې تاسو راولي او پیسې دنه وانلي، څوک د سره فراډونه کوي چې ستا نوم به پکې واچوم او ډاکومنټس به دله جوړ کړم او ته به هم پکې لاړ شي. نو دغسې نه ده ممکنه. هغه کسان به ځي چې د چا ډیټا د هغوی سره ده او د دوی سره په دې ادارو کې کار کړی. ما وی چې دا معلوماتي ویډیو درته شیر کم چې هسې نه تاسو څوک دوکه نه کړي. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.